خو دی منافق کافرو ته چې کوم مال دولت اولاد ډېر په کثرت سره ملاویږي نو په هغې باندې تعجب اظهار مه کوئ، ځکه چې دا دوی دپاره چې دی نو استدراج دی او مهلت دی، تر دې پورې چې د الله رب العالمین په عذاب کې ښه ډېر راګیر شي او د دنیا نه بې ایمانه او منافق دنیا نه لاړ شي. نو د کافرانو د منافقینو د مال کثرت دا د تعجب څیز نه دی. یو مؤمن مخلص مسلمان با په دې باندې د تعجب اظهار باندې کوي. او دغه شانتي دا فرمایلی شو چې کله د قرآن کریم یو آیت نازل شو چې تاسو د الله په ذات ایمان وروړئ او جهاد وکړئ د الله پیغمبر په معیت کې، نو چې کوم صاحب مال منافقینو دوی به دا بهانه وړاندې کا چې یا رسول الله مونږ له مهلت راکا، مونږ له اجازت راکا، مونږ له رخصت راکا چې مونږ رستو پاتې شو. الله رب کائنات فرمایل چې د دې نفاق د وجه نه د دوی په زړونو باندې مهر ووالی شو او دوی نه پوهېږي. نه چې کوم آیت مبارکه دی، آیتونه مبارکه دي، نو په دې کې مسلمانانو دپاره تسلی ده، مخلصو مسلمانانو دپاره تسلی ده، ځکه منافقینو دپاره سخت وعیدونه بیان شو، سخت عذابونه ذکر شو. اوس مخلص مؤمنان مسلمانان هغوی د خپل ذات په اعتبار سره ذاتی طور باندې هر قسمه اخلاص سره د الله عبادت کوي او بل طرف ته د الله دین دپاره 1 روپۍ 10 روپۍ 20 روپۍ سحر لاړ مزدوري به یې وکړه، مازدیګر به یې وروړو، یا رسول الله دا زما د نننۍ ورځې اجرت دی، مزدوري مې ده، دیاړي مې ده، دا د الله دین دپاره قبول کړه. نو دغه مخلصو مؤمنانو صحابه کرامو او قیامت پورې راتلونکي د صحابه کرامو د غلامانو دپاره بشارت اورئ چې دا پیغمبر او د معیت کې د په صحبت کې چې کوم خلق موجود دي د خپل ځان او د خپل مال په ذریعه باندې جهاد کوي، دقه کسانو دپاره خیر ښېګړې دي او دوی کامیاب دي د الله په نزد باندې، او دوی دپاره الله رب العالمین د جنت هغه نعمتونه تیار کړي دي چې کوم همیشه همیشه اوسېدلو دپاره دی، او دغه شان دي دقه د دوی دا لویه کامیابي ده، دوی په دې جنت کې به همیشه همیشه وي. فرمایي لکن الرسول، لیکن رسول والذین آمنوا معه، او کم کسان چې ایمان وروړو د سره، جاهدوا دوی جهاد وکړي، باموالهم وانفسهم او خپل مالونو سره او خپل ځانونو سره، واولئک لهم الخيرات، او دا کسان دي چې دوی د پاره ښېګړې دي، واولئک هم المفلحون، او دا خلق دي چې دوی کامیاب دي خلاصي موندون کې دي. اعد الله تیار کړی د الله جل شانه لهم دوی د پاره جنات باغونه تجری چې بهیږي من تحتها الانهار، لاندې د هغې نه نهرونه، خالدین فیها همیشه به وي دوی په هغې کې. ذلک الفوز العظیم، دا کامیابي ډېره لویه. دا الله جل شانه مخلصو مؤمنانو ته موجوده وخت کې صحابه کرام چې کوم موجود و هغوی ته اولین مصداق صحابه کرام دي، او بیا قیامت پر راتلونکي د صحابه کرامو غلامان وفاداران، د صحابه کرامو تابعداران، صحابه کرامو سره محبت ساتون کې خلق تی مراد دي. ځکه وفرمایل چې لکن الرسول والذین آمنوا معه، لیکن رسول او هغه کسان چې کوم د سره دي، د نبی صلی الله علیه وسلم خصوصیت سره ذکر راغی، ورسره هغه خلق چې کوم خلقو د نبی صلی الله علیه وسلم په معیت کې دغه په حکم باندې جهاد وکړو، مالم پیش کو، ځانم پیش کو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ټول کور مال وروړي، تر دې پورې دیوال باندې لاس وهي. بی بی عائشه صدیقه ورته وی ابا جان څه ګوري؟ وی په دې کې ما یو ستن یخې وه، هغه چې ملو شي د الله پیغمبر په صحبت کې پیش کم. بی بی عائشه ورته وی ابا جان ستا د لباس قیمتي لباس د زمانې د مالدارۍ زمانې لباس دی. فوراً لباس ته پام شو، مدینه منورې بازار کې خرڅ کو او ټاټ بوجې راواغشتو، په هغې باندې خپل ستر عورت پټ کو، خپل بدن د بټن په ځای باندې زغو باندې خپل هغه چې دی هغه چې کوم ټاټ هغه را پټ کو، را بندې کو، او بقیه چې کومې پیسې وي هغه
د غزوه تبوک په موقع باندې jihad د پاره وړاندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د چکل راغي مخکې جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام را رسیدل او مکه لباس د ټاټ بوري ولا لباس جبرئیل امین علیہ السلام چولې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چې لباس ولې بدل دی عرض کوي یا رسول الله استا یو عاشق استا په عشق او محبت کې چې کله مدینه طیبه په بازار کې خپل لباس وېستو رب کائنات رحمت چې دغه په جوش کې راغی او دا حکم فرمایل تمام آسمانی مخلوقات ته چې تاسو نن د ابو بکر صدیق په اطاعت کې په اتباع کې تاسو د لباس اختیار کړئ یا رسول الله رب کائنات استا پر عاشق باندې سلام وی او سلام نه پس تاسو کا چې د چې کم وخت ایمان وروړو نو د 40,000 درهم او دینار مالک او لوی تاجر د کپړو نن چې د اغا د ټاټ په بوجي په لباس کې ستا مخې ته ناشته په دې حالت کې آیا د الله ناراضي دی نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق باندې د الله رب العالمین سلام فرمایل او بیا تاسو ته کو صدیق اکبر په جړا شو یا رسول الله د ابو بکر صدیق د جسم ټوکړي ټوکړي هم چې شي ستانه او استاد رب ناراضي دی دا د ابو بکر صدیق هغه قربانی وا چې الله رب العالمین دې کې ذکر کړی دی خپل ځان او خپل مال سره جهاد قرآن کریم د صدیق اکبر په شان کې گویا کیږي شان بیانې وسيجنبها الاتقى دی جهنم نه بالری وساتل شي هغه کس چې پرهیزګاری وکړه او یریدو څوک دی الذي يؤتي ماله يتزكى هغه ابو بکر صدیق چې خپل مال خرج کو دی د پاره چې دی پاک شي خپل باطن د ګناهونو د پاک کولو د پاره د خپل رب د رضا کولو د پاره چې هغه مال خرج کو وما لاحد عنده من نعمه تجزى د ټول کور مال وروړو د نبی صلی الله علیه وسلم په مخ کې ډیر ولګو ولی وما لاحد عنده من نعمه تجزى د چا سه احسان پینو چې هغه پورا کړی وي الا ابتغاء وجه ربه الاعلى د خپل رب کائنات د رضا کولو د پاره د هر څه وکړه نو الله رب العالمین په جواب کې وی ولا سوف يرضى عن قریب الله رب العالمین دی ابو بکر صدیق لره به هم راضی کی دوه جهان سردار مبارک چې کله دنیا نه تشریف وړو فرمایل چې اے د دنیا خلکو چې څومره خلکو په ما باندې په دنیا کې احسان کړی دی ما د چا احسان په ځان نه د پرېخي تر دې پوری چې چا را سره څومره احسانات کړی دي د هر کس احسان بدله مې ورکړی دی سوای د ابو بکر صدیق نه هغه نشم ورکولی بلکې الله رب کائنات با په ورځ د محشر د ابو بکر صدیق د احساناتو بدله په خپل باندې ورکړي ځکه د ټول امت مسلمه دا اتفاقی عقیده او نظریه ده افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق د ټول انبیاء کرامو نه بعد په پوره انسانیت کې ټول افضل انسان چې دیغه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی او منګو تاسو وینو چې د اسلام جلد چې کوم خلک کټکې لګیا دي هغه د حضرت ابو بکر صدیق او د نور صحابه کرامو په شان کې تنقیس او تنقید او کمیره وستلو کوشش کوي چې د اسلام جلد ختم شي د اسلام چې کوم عیني شاهدین دي د اسلام چې کوم بنیاد دي د قران کریم د نبی صلی الله علیه وسلم نه راغشترو والا لیکلو والا محفوظ کولو والا امت ته رسولو والا کم خلق دي کم شاهدین د قران دي او کم محافظین د قران دي کم کاتبین د قران دي هغه بدنامه کی دا غوی په شان کې چې د يهودیت او نصرانیت یو سازش په بنیاد باندې داسې فرقې پیدا کړې دي چې هغه فرقې دغه خلکو عزت او ناموس او تقدس هغه مجروحه کوي د مسلمانانو په زړونو کې چې مسلمانان د ایمان د دولت نه محروم شي نو چې د شاه شان قرآن بیان کړی دی چې څو قرآنی شخصیاتی نو 1446 سال بعد یو زندیق ته یا یو منافق ته یا یو کافر ته د حق نه جوړیږي چې هغه د هغوی په باره کې رایزانیو کی د هغوی عیوب ولټوي یا په هغوی باندې تنقید وکړي نو لہذا الله رب کائنات فرمایل لکن الرسول والذین آمنوا معه شپږ صفات د صحابه کرام الله رب العالمین د ذکر کړي یو هغه خلک چې کوم د نبی علیہ السلام په معیت کې دي د صحابه کرام دي جاهدوا باموالهم وانفسهم خپل ځانونو سره جهاد او مالونو سره جهاد او عین په دې وخت کې چې د یو جنگ نه دوی پر هر زخمونه چور راغلي دي او سخته ګرمي ده د مدینه منورې چې کوم کجوري دي باغات پاخه دي فصلونه تیار دي میوه تیار دي هغه شو کول دي مهنت کول دي او بل طرف ته وجودونه زخمی دي ستړي ستومانه په میاشتو سفر نه راغلي دي عین په دې وخت دوباره حکم کیږي چې خپل تورا نظر واله دوباره جهاد طرف ته روان شي صحابه کرامو بیا نه دی ویلي چې یا رسول الله موږ اوس د جنگ نه رالو ستړیو ګرمي ده او د تبوک یو میاشت سفر دی پیدل او سوارلې نشته پیدل ګرځیدل دی لوګه تند ده نه د نبی صلی الله علیه وسلم په یو اشاره باندې را پاسېدل
او میدان کارزار ته ودانګل الله جل شانو فرمایي واولئک لهم الخيرات هم دغه کسان دي چې دوی د پر خغړې دي واولئک هم المفلحون هم دغه خلاص مندون کی کامیاب خلق دي او دوی د پر الله رب العالمین دا نعمتونه تیار کړي دي اعد الله لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدین فيها همیشه بدوی پر ذلك الفوز العظیم دا کامیابی ډیره لویه دا الله رب العالمین د طرفنا چې چاته د کامیابی سند ملو شي سرټیفیکیټ ملو شي د الله جل شانه د رضامندۍ اعلان د الله رب کائنات د طرفنا چاته وشي نو بیا په بل انسان باندې دا انسان ته د حق نه جوړیږي چې قرآنی شخصیاتو پوری هغه تنقیدو کی یا دا غوی پشان کې خبرو کی الله رب العالمین فرمایل چې ذالک الفوز العظیم دا قلوی کامیابی دا رب کائنات دا غوی د کامیابی اعلان کړی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم